أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیتونو کې د مریم د پیدایش تذکره وشوه. اوس په دې آیتونو کې د مریم د ځوانۍ حالات بیانوي او د عیسی علیه السلام د پیدایش ذکر دی. بیا د عیسی علیه السلام معجزات بیانوي. بیا د عیسی علیه السلام دعوت بیانوي چې هغه خپل قوم ته دعوت ورکړو. بیا د قوم مخالفت او د یو څو کسانو ملګرتیا چې هغې ته حواریین وایي نو د هغې ذکر دی په دې رکوع کې. نو فرمایي وإذ قالت الملائکة یا مریم، او هر کله چې ووایي فرشتو ای مریم ان الله اصطفاکې، ای مریم یقینا ته غوره کړي الله پاک وطهرکې او پاکه کړي واصطفاکې علی نساء العالمین، او ته یې غوره کړې په هغه زنانو د مخلوق د هغه زمانې. فرشتو مریم ته ووایي، فرشتې ډېرې وي خو د هغوی متکلم چې دی هغه جبریل علیه السلام و. جبریل علیه السلام نورو فرشتو هغه مریم ته ووایي چې الله پاک تعالی غوروار درکړ دی او ته یې پاکه کړې د بدو اخلاقو نه، ګندو کارونو نه. دارنګې بعضې مفسرینو دا هم فرمایلی دي چې حیض نه ته یې پاکه کړې او تاله یې غوروار یې درکړی دی په زنانو د مخلوق د خلقو باندې د هغه زمانې. مطلقا چې کوم دی هغه مریم غوره نه ده. نبی علیه السلام فرمایي چې په نارینهو کې کاملین ډیر زیات دي او په زنانو کې چې کوم دی هغه یو څو زنانه دي. هغه یو آسیه بنت مزاحم چې د فرعون بیبي وه، هغه کمال ته رسېدل وه. دویمه مریم. نورو احادیثو کې د خدیجه رضی الله تعالی عنها فضیلتونه بیان شوي دي، د عایشې رضی الله تعالی عنها، د فاطمه رضی الله تعالی عنها چې نبی اسلام لور وه، نورې دوه بیبیانې وې. نو په دې کې اختلاف دی چې غوره په دې کې کومه یوه ده. نو اکثر علماو قول دا دی چې په دې ټولو کې غوره د نبي علیه السلام لور ده فاطمه رضی الله عنها. په ټولو زنانو کې څومره زنانه پیدا کېږي او یا مخکې پیدا شوي، په دې ټولو کې غوره زنانه چې ده هغه فاطمه رضی الله عنها ده. خو دا هم یو غوره بیبي وه مریم. نبی علیه السلام فرمایي چې دا مریم او آسیه دا په جنت کې زما سره وي. دین دا پته لګي چې نبی علیه السلام به دوی سره نکاح کوي. نو مریم خاوند نه و، بغیر د خاوند نه عیسی علیه السلام ورته الله پاک ورکړی دی او په کریمه د کول سره پیدا شوی دی چې عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه موجود شو. آسیه خو د دې وجې نه غوره ده چې هغې ډېر زیات تکلیفونه، کړاوونه، مصیبتونه برداشت کړي دي. فرعون د هغې په نوکونو باندې میخونه ټک وهل دي، په سینه باندې به ورله ګټه کېښوده، قسمه قسم عذابونه هغه یې ورله ورکړي دي. هغه غوره ده. او بیا د نبي علیه السلام بیبیانې خدیجه رضی الله عنها خو د دې وجې نه غوره ده چې هغه د ټولو نه اول یې په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړی و، مرسته یې کړې د نبي علیه السلام، مالی تعاون یې کړی دی ورسره. نبي علیه السلام چې کوم دی د هغه سره مال نه و بلکې مال د خدیجه رضی الله عنها سره و. نو هغې په خپل مال لګولی دی، خپل جان یې پرې قربان کړی دی. عایشه رضی الله عنها خو د نبي علیه السلام ډېره زیاته خوښه وه په ټولو بیبیانو کې. نو هغه او ډېره فقیحه زنانه وه، وه کم عمره. نو عمر یې کم و، لیکن هغې ته چې الله پاک کومه پوهه ورکړ وه د هغې نه کوم احادیث نقل دي، نو هغه د سړو کې هم دغه شانتې کسان نه پېښېږي. بیا فاطمه رضی الله عنها نبي علیه السلام فرمایي چې دا د جنتیانو د ټولو زنانو سرداره ده. نو دا غوره زنانه وي. نو په هغې کې یو مریم ده
نو یا مریم مقنوتی اے مریم عاجزی کوا تابعداري کوا لربک د خپل رب وسجدي او سجده کوا ورکعي مع الراکعين او رکوع کوا سره د رکوع کوونکو. کله چې الله پاک تا باندې دا احسان وکړو چې تعالی غوروالی درکو ته یې پاکه کړې د ظاهري باطني ټولو ګندګیانو نه او دا زمانې په ټولو زنانو کې ته غوره نو د هغې تقاضا دا ده چې ته شکر ادا کړې د الله پاکه. یا مریم د الله ته عاجزي کوه د الله شکر ادا کوه سجده کوه رکوع کوه سره د رکوع کوونکو نه. نو سجده اقنوتی بیا اسجدي بیا ارکعي دا درې لفظونه یې راوړلي. یو عام مفهوم والا لفظ دی بل خاص دی او بل بیا ډیر زیات خاص دی اخص الخواص. نو عاجزي په مانځه کې او د مانځه نه بهر هر ټیم کېږي او هر موقع کې د الله پاک دپاره چې سړی عاجزي کوي هغه کېږي. سجده چې کوم ده هغه بیا د دې نه لږ خاص دی خو بیا هم عام دی. سجده چې کوم دی هغه په مانځه کې هم ده د مانځه نه علاوه هسې هم سجده د شکر وغیره خلق ادا کوي دا. او رکوع چې دا خالص په مانځه پورې خاص عبادت دی نو دا بیا وروستو ذکر کړی. نو هم په هر حال کې مطلب دا شو چې په هر حال کې ته عاجزي کوه بیا سجده کوه په مانځه کې او بیا خاص کر رکوع کوه مع الراکعين سره د رکوع کوونکو نه. نو دې خو یو مطلب دا دی چې ته مونځ کوه د هغه خلقو سره چې په بیت المقدس کې مونځونه کوي یعنی امامتي کوه ځکه چې ته هلته نو نور خلق مونځ کوي نو ته سره هم مونځ کوه او رکوع او سجده کوه. او یا مطلب دا دی چې را د دو سره په مکان کې یو ځای نه بلکې په دغه هیئت او صفت کې سره شریکه شه لکه څنګه چې نور خلق رکوع او سجده کوي د الله لپاره عبادت کوي مونځونه کوي نو دغه شانتې ته هم عبادت کوه مونځونه کوه. خیر دی که بیا ځان له یوازې کوي د هغې ځان له جدا ځای او په هغې کې به عبادت کوو. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک دا هغه خبرونه د غیب دي چې موږ تا ته وحی کوو یا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم. وما كنت لديهم او ته نه وي د دوی سره اذ یلقون اقلامهم هر کله چې غورځول هغوی خپل قلمونه دپاره د خسړي ایهم یکفل مریم کوم یو به ذمواري واخلي د مریم پرورش به کوي د مریم علیه السلام. وما كنت لديهم او ته نه وي د دوی سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذ یختصمون کله چې هغوی بحث کوو جګړه یې کوله. نو په دې کې صدق د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیانوي رښتینوالی چې ته رښتینی پیغمبر دا واقعات تا ته نه یاده تا ته معلوم نه و خو موږ درته وحی وکړه الله فرمایي نو تا ته دا خبرونه ټول معلوم شو واقعات درته معلوم شو. نبی علیه السلام ته د مخکنۍ زمانې واقعات هم د هغې معلوم ورته الله پاک ورته خبر ورکړی آدم علیه السلام نه راواخله تر دغه زمانې پورې څومره واقعات پېښ شوي دي. نو قرآن کې د هغې تذکیره د وحی په ذریعه باندې چې په دغه زمانه کې آدم علیه السلام راغلی او هغه دعوت ورکړو بیا نوح علیه السلام راغی شیس علیه السلام او دغه شانتې هود علیه السلام صالح علیه السلام داود علیه السلام سلیمان علیه السلام د مختلف پیغمبرانو واقعات د بلقیس واقعه یا کوم قومونه چې هلاک شوي دي تباه شوي دي دغه بیا د هغې نه وروستو چې کوم واقعات لا نه دي پېښ شوي هغې خبر ورته هم ورکړی شو لکه د قیامت د جنت او د دوزخ دا خبرونه. نبی علیه السلام ته د دې غیب و خبر ورکړی شوی خو د دې مطلب دا نه دی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی د دنیا په ذرې ذرې باندې د هغه علم دی دغه صفت خاص دی په الله پورې د کائناتو په ذره ذره باندې عالم الله پاک دی. نور نبی علیه السلام ته چې کوم علم الله پاک ورکړی د ټولو پیغمبرانو نه سوا دی. و عالم الغیب دا اطلاق چې کوم دی دغه لفظ موږ هغه ته نشو استعمالولی. انباء الغیب هغه ته الله پاک د غیب خبر ورکړی د غیب خبرې ور ورکړی دی. نو څه خبرې داسې دي چې هغه ورته معلوم وي خو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه ورته نه وي معلومې ډېر واقعات داسې دي چې هغه پېښ شوي دي په حدیثو کې راغلي دي. د نبي علیه السلام د سفر په موقع کې د عایشې رضی الله عنها حر او وشلېده یا د هغه اوښ د لاندې شو اوښ د کیچاوي د لاندې و هغه ورپسې ګرځېده او دا ټول صحابه کرام پریشان وو. نبي علیه السلام ته د هغې معلومات نه وو که هغه ته پته وی معلومات ورته وی
نو بیا به ویډیو کنه چې دا اوخ پاسه دا کیچاوه لري که دا هار دلته پروت دی تاسو ولې په دې پسې ګرځئ دغه د دې خبرو له الله پاک نه ورکړی ډېر داسې خبرې دي لکه نبي علیه السلام چې کوم دی هغه صحابه کرامو ته وایي تاسو دا قلمونه ولېږدئ په دې ونو کې هغوی دا قلمونه موږ په دې کجورو په دې کې د دې وجې نه ږدو تعبیر النخل ورته ویل کېږي عربۍ کې چې دا نر او ماده یو ځای شي نو بیا بار کوي او چې دا قلم پکې کښېندي نو بیا بار نه کوي نبی علیه السلام دا میوه خو د الله د طرف نه ده دا میوې ځان د الله په حکم باندې نسی دا مه کوئ قلمونه منع یې کړه خلقه چې منع یې کړه په هغه کال باندې میوه ونه شوه په کجورو کې میوه نه لګېده اوس که نبي علیه السلام ته د دې خبرې معلومات وایي چېرې دا بیا به میوه نه کېږي کجوري به نه کېږي نو بیا به دې خلکو ته دا نه وي چېرې تاسو قلمونه مه ږدئ نو ډېرې خبرې داسې دي چې د هغې خبر الله پاک نبي علیه السلام ته نه ورکړی او داسې کمال هم نه ده چې په هرې خبر نه سړی خبرې او په هر سړي باندې چې کوم دی د نبي علیه السلام نظر یې لکه بعضې خلک چې وایي چې نبي علیه السلام چې کوم دی هغه نر چنګچټه و ماده چنګچټ پېژني د خلکو ټول حالات ورته معلوم دي د خلکو ټول حالات هغه خو انسانان څه کارونه کوي د ورځې که نه او بیا د نبي علیه السلام امت چې کوم دی هغه کم کسان د نیکۍ کار کوي او ډېر کسان هغه د ګناه کار کوي نو چې د هغې نه هغه خبرېږي نو هغه خو پریشانه کېږي په دې باندې چې دا خلک ټول په ګناهونو کې مبتلا دی یا داسې بعضې د حیا او د پردې خبرې نو په دې باندې د پیغمبر پاک اسلام خبرېدو ته څه ضرورت دی چې هغه خبر شي چېرې دا خو څه کمال نه دی د خلکو په عیوبو باندې خبرېدل دي نو به هر حال صدق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیان شو چې دا د غیب خبرونه دي موږ تا ته د دې وحی کوو او ته هلته نه وي خلکو چې قلمونه غورځوله قلمونه د خسړي دپاره غورځوله هر سړي وي 29 کسان کمیټي وه بیت المقدس کې هر یو وي چې دا خو زموږ د امام او د خطیب او د پیشوا لور ده عمران بن معصان هغه خو زموږ د دې بیت المقدس امام و نیک سړی او ښه سړی او دا پرورش به د دې زه کومه او پلار د هغې مخکې وفات شوی دا چې پیدا شول پلار عمران چې کوم دی هغه وفات شوی که هغه وی نو بیا خو پرورش په بیت المقدس کې هغه کو نه و نو د دې وجې نه یو وي دا به ما سره یې زه به د دې پرورش کوم بل وي ما سره واقعه مخکې تېره شوې ده مور یې منښته کړې وه چې زما دا بچی به د بیت المقدس د خدمت دپاره ازادي نو خسنه نه روغېده په هغې باندې نه جوړېده پرې نو خسنه یې وکړو نو نهر اردن هلته نږدې دغه نهر و هغې ته لاړه او قلمونه یې پکې واچوله چې د چا قلم په ځای باندې ودرېده په دې اوبو کې یا د چا قلم واپس روان شو د کوم طرف نه چې روانې اوبه دي په دغه طرف باندې روان شو واپس نو بس هغه سړی به د دې ذمهواري اخلي هغه د زکریا علیه السلام راوښوته نو زکریا علیه السلام ته د هغې پرورش هغه وسپارلی شو هغه یې د خپلو مو ځکه چې د مریم ترور د هغه په نکاح کې وه عیشا چې کوم دی هغه بنت فاقوزه هغه د حنې خور وه حنه د مریم چې کوم دی هغه مور وه نو ترور یې وه هغه اول یې هلته پرورش کوه بیا وروسته خو هغې ویل چېرې دا به د بیت المقدس خدمت کوي هلته به نو بیت المقدس ته یې خپلې کوټګۍ ته یې بوتله نو پرورش شروع شو وما كنت لديهم اذ يختصمون او ته د هغوی سره نه وي کله چې هغو اذ يختصمون هغو جګړې کولې اذ قالت الملائکة یا مریم کله چې وویل فرشتو ای مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین دا اوس د عیسی علیه السلام د پیدایش تذکره کوي هر کله چې فرشتو وویل ای مریم یقینا تعالی الله پاک زیری درکوي په یو کلمې سره چې د الله د طرف نه دی اسمه چې نوم د هغه المسیح مسیح دی عیسی ابن مریم چې عیسی زوی د مریم دی وجیها فی الدنیا والآخرت مخورز دی په دنیا او په آخرت کې ومن المقربین او د نږدې مقربو خلقونه دی الله پاک ته د نږدې خلقونه دی نو روایتو کې راځي وروستو بیا د سورت مریم کې هم دا واقعه راځي د زکریا علیه السلام چې کومه کوټګۍ وه په هغې کې به د دې پرورش کېده نو هغې ته بهر چې کوم دی یو ټاټ یې ورته اچولی و په هغې کې به هغوی ځان د غسل کو نو مریم چې دی هغه لاړه غسل یې کو په دې کې یو سړی چې کوم دی هغه ښه جسم والا ځوان سړی راښکاره شو هغې هغه ټاټ په ځان باندې راځوان کړ چې کپړې یې وویستې
کس راغی هغه حیرانه شو دا څه کیسه ده وویرېده هغه ورته وی انما انا رسول ربک لیهب لک غلاما زکیا یریږه ما زه د الله پاک استازی یم زه خدای پاک د دې لپاره رالیږلی یم چې زه تا له بچی درکړم نو هغې ورته وایي زما دپاره بچی به چېرته یې زه خو زیناکاره نه یم خاوند زما نشته نو زما دپاره بچی چېرته نو هغه ورته وویل دقسې به دا جبریل السلام و وی دقسې به ستا بچی کېږي نه به ستا خاوندي او نه به بل څه دا زنا وي یا بچی پیدا کېږي یا د زنا نه یا خاوندي دا به نه وي هسې به ستا بچی پیدا شي دا به څنګه پیدا کېږي هغه پوه کړو په دې ګریوان کې وله چې پوه کړو د هغې سره جو عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه او راغی خېټې ته موجود شو نو بیا بعضې وایي چې د مخکې پیدا شوی دی دغه پوکي سره پیدا شو بعضې وایي چې نه لکه څنګه چې د نورو زنانو حمل یا هغه شانتې حمل د دیو او بیا په 8مه میاشت باندې پیدا شوی دی علما وایي چې په 9مه میاشت یو ماشوم پیدا شي نو دی پایي او چې په 9مه میاشت 10مه هغې باندې پیدا شي هغه عادي په دې علاقو کې دغه شانتې د بنګال زنانه چې کوم دی هغه 6 میاشتې وروسته بچی د هغو پیدا کېږي او په 8مه میاشت چې پیدا شي دی نه پایي او عیسی علیه السلام په 8 میاشت وروسته پیدا شوی دی اوس هم بره په اسمان کې داسې ژوندی دی او خدای خبر دی چې کله به راکوزېږي او بیا به حکومت کوي او دا نو جبریل علیه السلام ورته ووایي چې تا ته الله پاک زیری درکوي په یو کلمې سره کلمه ورته ځکه وایي چې دا په کلمه د کوز سره پیدا شو پوکې هغه وکړه شا جو بس حمل ونیوی شو په خېټه کې نوم د هغه مسیح دی مسیح چې کوم دی هغه د دې معنا د مسح کوونکی نو عیسی علیه السلام به خلق مسح کوله قسم مریضان دا به ورله راتله برګي واله مادرزاد ړانده نور چې څه بیماري به وه هغه به راغی او عیسی علیه السلام به په لاس راکړه دم به پرې سړی به ښه شو نو مسیح ورته ځکه وایي مسیح دجال ته هم وایي خو هغه د ممسوح په معنا باندې دی دا مسیح په معنا د ماسح دی مسح کوونکی هغه مسیح چې دی دجال ته چې مسیح وایي نو هغه د ممسوح په معنا باندې دی ممسوح باندې مسح کړی شوی هغه دا یوه سترګه چې ده دا بهر ته راوتې ده لکه د انګور دا دانه شي د انګور دانه نو هغه بیا ګرځي بیا وروسته راځي به او د هغه دپاره به عیسی علیه السلام راکوزېږي قیامت ته نږدې نو مسجد اموي په شام کې چې کوم دی دمشق کې چې کوم غټ جومات دی سپینه مناره اکثر په دې ویډیوګانو کې هغه کې خلک شیر کوي دا هغه جومات دی هغه مناره ده چې په دې مناره باندې به عیسی علیه السلام راکوزېږي سپینه مناره ده په هغې به د سهار په ټایم کې عیسی علیه السلام راکوشي خلق به مانځه ته ولاړ دي د سهار مانځه ته او مهدي علیه السلام به مخکې شوی مانځه ته په دې کې اچانک د شاته صف نه به اواز وشي عیسی علیه السلام راکوشو نو مهدي علیه السلام به شاته شي عیسی علیه السلام ته وایي راشه موږ له لمونځ وکړه هغه به وایي انت حق ته زیات حقداري ته موږ له لمونځ وکړه نو په مهدي علیه السلام پسې لمونځ وکړي او بیا به جو په دجال پسې وځي لود یو مقام دی په شام کې نو اوس پکې د اسرائیلو یو غټه اډه ایربیس جوړ کړی دی په دغه ځای کې چې کوم دی هغه به یې رالاندې کړي هغه به ګرځي دا دوه درې ځایونه داسې دي چې هلته هغه نشي تللی مکې او مدینې او دې ته نشي تللی دجال نور په تباه دنیا کې به ګش کوي په دې یو لاس کې به جنت یا په بل کې به دوزخ عجیبه سحر جادو به خدای پاک ته یو طاقت ورکړی دی خلق به اره کړي هغه به بیا جوړ شي په منځ به دیم کې او چاته به وایي زه ستا پلار تاله راولم او چاته به وایي زه ستا مور تاله ژوندی کوم دا خبرې به کوي ډېر خلک به په هغه پسې شي اصفهان چې کوم دی یهود 80,000 کسان په هغه پسې شي اوس هم د هغو په انتظار کې دجال دا یهودو یا به راځي او هغه به زمونږ ګواښ کوي مسلمانان نه نو دلته به پسې د عیسی علیه السلام او مهدي علیه السلام چې کوم دی دوی وځي هغه لوت کې به یې رالاندې کړي په دغه علاقه باندې هغو دا پلوسي چې دي پلوسي عربۍ کې ورته فرقد وایي دا پلوسي د دې دای ډیر زیات دا ونې نادي کړي دي او د دجال لښکر چې کوم دی دوی ته به بل هیڅ شی پناه نه ورکوي نه ګټه نه ډوټه نه ونه بغیر د دې غرقت د دې پلوسي ونې نه دا د یهودو ونه ده هغه به ورله پناه ورکوي نو هغو دا ونې وایي هلته سیوا کړي او دا کړي خدای دې تباه برباد کړي اوس په ایران شروع کړ اوس هغه کړ دي خدای دې نس نابود کړي
نو عیسی علیه السلام چې کوم دی دغه د سهار په ټایم کې به راکوشي بیا به جهاد وشي د هغې نه وروسته بیا واده کوي څلوېښت کاله بیا هغه ګرځي راګرځي د 33 سال په عمر کې بره ختل دی او بیا چې راځي بیا به هم هغه شانتي داسې به نه وي لکه 2-3 زره خدای خبر دی 2026 کاله خو دا اوس شو چې نور به څو ساري نو د دغه عمر سړی خو هغه ډېر بوډا هغه خبرې هم نشي کولی د بل آیات کې وایي چې په بوډاوالي به خبرې کوي دا غټه معجزه ده لکه څنګه چې په زانګو کې خبرې کولې دغه شانتې په بوډاوالي باندې هم هغه د خلکو سره خبرې کوي نو چې راکوشي بیا د خلکو سره دغه به ډېره د تعجب خبره وي لکه بعضې مفسرین وایي چې په بوډاوالي خبرې خو داسې ناشنا خبره نه ده په بوډاوالي هر سړی خبرې کوي خو د مور په غېږه کې او په زانګو کې نشي کولی نو دا یوه معجزه ده نو دا بله څه معجزه ده دا غټه معجزه ده د بوډاوالي دا ده چې څو زره کاله وروسته راکوشي بیا د خلکو سره خبرې کوي چې زه عیسی علیه السلام یم دا به د حیرانتیا خبره وي غټه معجزه خو دغه ده نو عیسی ابن مریم ورته ځکه وایي چې پلار یې نه و که نه مور ته منسوب دی دې په دې باندې تعالی الله پاک زیری درکوي چې وجیها فی الدنیا هغه مخروج په دنیا په آخرت کې ومن المقربین هغه مقربونه به وي ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين خبرې به کوي د خلکو سره په زانګو کې یا د مور په غېږه کې مهد چې کوم دی هغه غېږې ته هم وایي او زانګو ته وایي وکهلا او په بوډاوالي کې کهل چې کوم دی هغه چې د 40 کال ته سړی رسي داسې عمر ته سړی ورسي چې دا ویښتۍ په سپینېدو شروع شي دا د کهل زمانه ده بیا چې 80 کال ته ورسېدي ته بیا شیخ وایي چې بیا د هغې نه واوړي نو هغه بیا هغې ته بیا حرم وایي حارم بوډا دا نو کهل هغه زمانه ده چې 40 کال ته دی ځي نو دی تقریبا د 33 یا 35 سال په عمر کې بره ختل دی نو کهلا ومن الصالحین او دی به د نیکانو نه د نیکانو خلقو نه دا رکوع اوږده اوږدېږي بس دی نور معجزات دا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا